ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. سورة القصص آية نمبر 51. الله أكبر كبيرا. ذکر د موسی علیہ السلام د واقعې وشو، ورپسې صداقت رسول بیان شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق پیغمبر دی. د هغې دپاره دلایل هم بیان شو. که دې پیغمبر نه وی، د موسی علیه السلام او د فرعون په منځ کې چې کومه حالات تیر شوي دي هغه څنګه بیان کړ خلکو ته؟ تعلیم ده نه ده کړی، زده کړي د چا نه دي. په دې وخت کې داسې مستند څوک شته هم نه چې دغه واقعه صحیح صحیح بیان کړي. د پیغمبر دې ځکه بیان کړه. الله پاک به ورپسې ذکر د دې موږ وکړه چې چېرته موږ پیغمبر نه وی لېږلی دې خلکو ته، نو خلکو به دا ګیله کوله بیا چې که موږ ته پیغمبر راغلی وی موږ به خبره منلې وه. الله پاک وایي هغه پیغمبر راغی. اکثر کسان پکې د خواهشاتو تابعداري کوي. الله پاک وایي د خلکو پسې ما بار بار پیغمبران ولېږل، او یو یو پیغمبر به بار بار دعوت ورکاو. ولقد وصلنا لهم القول، پی در پی مې پرله پسې مې دوی ته خپله خبره ولېږله. پرله پسې مې ورته خپله خبره، بار بار مې ورته خپله خبره دوهراو کړه. لعلهم یتذکرون، دې دپاره چې دوی نصیحت واخلي. بعضې وخت کې خبره یو پیره کول د اثر نه کوي. د دې وجه نه د دین دعوت چې دی دا بار بار ورکول چې دي دا به فایده ورکوي. او بار بار ورکولو کې د اورېدونکي هم فایده ده، خو د اورېدونکي نه زیات د ویونکي فایده ده. څوک چې دعوت ورکوي، لکه ته چې چاله دعوت ورکوي او هغه نه مني، څوک ښه کار کوي څوک بد کار کوي په دې کې. دعوت والا ښه کار کوي او څوک چې نه مني هغه دې کې خو څه پټه پناه نشته که نه؟ که شته؟ دې کې دوی مرایش دی. ټول متفق دی په دې خبره باندې چې دعوت والا ښه کار کوي او دا چې نه مني دی بد کار کوي. نو چې یو سړی خپل بد کار نه پرېږدي، خپل بد کار نه پرېږدي، نو ته خپل ښه کار ولې پرېږدي؟ پوهېږئ که نه پوهېږئ زما په خبره؟ ښه کار پرېښوده پکار که بد کار؟ د هغه انکار کوي، هغه بد کار کوي. چې هغه خپل انکار نه پرېږدي نو ته خپل دعوت ولې پرېږدي؟ پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ الله اکبر، څه زبردستې خبرې کوي دا خلک که نه. چې حدیث شریف کې راځي المؤمن مرآة المؤمن، مؤمن د مؤمن دپاره شیشه ده. شیشه یو مسلمان د بل مسلمان آینه ده. دا تاسو اورېدله دا خبره؟
چې مسلمان د بل مسلمان دپاره څه شی دی؟ آینه ده. آینه خو موږ په دې لحاظ باندې وایو چې ته که په بل کې ته څه عیب وینې نو دا ستا دپاره آینه ده، دا به تا کې ومي. ځان کې وګوره، دا عیب د ځان نه لرې کړه. په دې معنی باندې خو دا خبره هر څوک پېژني چې مؤمن د مؤمن آینه ده، شیشه ده. لیکن دې ته په دویم طرف باندې وګورې، مؤمن د مؤمن دپاره شیشه ده. یعنې ته د خپل ورور مسلمان دپاره شیشه شه، آینه شه. آینه هغه کې چې کوم عیب دی هغه د هغه نه لرې کړه. لکه شیشه سړی مخ ته ونیوي او دلته پوزه ته به یې باندې ګوته راښکلې، بیا په پوزه راښکلي، او پوزه څنګه شي؟ توره شي. شیشه ورته حل وایي که پټۍ ته وایي ورته چې د شیشه ته مخامخ کړه، فورا ورته پته لګي چې څه شی دی. لکه پوزه دې توره ده، پوزه یې توره کړې ده، په څه شي توره. نو ته د شیشې صفات په ځان کې پیدا کړه چې د خپل ورور مسلمان نه د هغه نه بد خصلت بد خوی لرې کولو کوشش وکړه. خو د شیشې په شانې کار به کوې. ګورې په شیشه کې څو صفات دي، ځکه ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم شیشه ویله. یو څو صفات دي په شیشه کې چې هغه صفاتو په شانې کار وکړي. اول خدا ده چې شیشه تا ته ستا عیب ښیي، خو یوازې تا ته ښیي، بل چا ته یې نه ښیي. لکه شیشه چې ته مخ ته ونیسي، تا ته وایي که نه ټولو ته چغې وباسي، یوازې تا ته ښیي. نو ته چې د خپل ورور مسلمان د عیب د لرې کولو کوشش وکړي، نو د هغه عیب به یوازې هغه ته ښیي، د خلکو په مخ کې به هغه نه رسوا کوي. پوهېږئ تاسو؟ خلکو ته به یې نه ښیي. دویم صفت په دې شیشه کې دا دی چې دا شیشه که ته په ګڼه کې هم راواخلې، په ګڼه کې راواخلې، یوازې نه یې په ګڼه کې راواخلې، دا بیا تا ته پټ وي، غلی درته وي، چغې درته نه وباسي چې دا نور خلک ته نه خبر شي. نو ته به د شیشې په شانې پټ دعوت ورکوې هغه ته چې د ده نه په څه طریقه دا عیب لرې شي، داسې نه شي چې نور خلک ته خبر شي، نورو ته ستا عیب نه ښیي. نو ته چې د ورور مسلمان نه د هغه د عیب د لرې کولو کوشش کوې، نو داسې به نه وایې چې پلانکي ته هغه ته مې ویل که دا کار یې کوو، ما ورته یې مه کوو. هغه وایي څه کار یې کوو چې ته هغه ته قصه وکړې، جو بل ته قصه وکړې. نو د شیشې په شانې غلی کار مه کوې. درېیم د شیشې صفت دا دی چې شیشه تر څو پورې دا عیب په تا کې وي، نو شیشه یې تا ته ښیي. که ته په ورځ کې 100 پیرې شیشه مخې ته ونیسي، په 100 پیرې دا شیشه تا ته وایي چې په تا کې دا عیب دی. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو ته به خپل ورور مسلمان نه د عیب د لرې کولو کوشش کوي، اگر که هغه ته 100 پیرې وینا وشي، د شیشې په شانې کار به کوي. داسې نه چې ما شیشه خو دا نه وي که نه چې ما ته وختي ویلي چې پوزه یې توره ده، اوس ورته هغه نه ښیم. چې کلم راواخلې تا ته بیا وایي، نو ته چې کلم خپل دغه ورور مسلمان په دغه عیب کې وینې، نو هغه ته بیا ذکر کوه، بیا کوشش وکړه، بیا ورته یاد کړه چې دا کار مه کوه. صفات شو که نه شو؟ لکه بل صفت چې کله دا عیب د تا د ځان نه لرې کړه، د ځان نه دا عیب لرې کړه، نو د شیشې بل صفت دا دی چې بیا شیشه بیا تا ته یادوي نه، تا له بیا پیغور نه راکوي چې ستا هغه زوړ تصویر ځان سره ایښی ته ونیسي، مخکې داسې اوس داسې وایي ورته. بیا د شیشې په شانې غلی شه چې هغه عیب لرې کړه، بس خبره ختمه شوه، هېر کړه. بیا دا مه یادوه چې پلان کې په تا کې دا عیب و، شکر دی خدای د باندې رحم وکړه، اوس دې پرېښود که په څه ناسه طریقه کې ورته بیا پیغور ورنه کړي، یاد ورته نه کړي چې هغه توبه وویسته.
ډېر مسلمانان کمزوري مسلمانان موږ داسې چې یو کس به توبه ویستي او بیا موږ په قلاره نه پرېږدي. الله معاف کړی خو مخلوق یې نه پرېږدي په قلاره. نو بل صفت د شیشې دا دی چې هغه کله هغه عیب د ځان نه لرې کړي نو شیشه ورته بیا پیغوره نه ورکوي، بیا ورته یادوي نه. نو الله پاک وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان د مسلمان دپاره آینه ده، نو د آینې صفات په ځان کې پیدا کا. او آخرنۍ صفت آینې که تا ته 500 پیرې دعوت راکړه خو د هغې په رویه کې بدلون نه راځي، د آینې د دعوت په رویه کې بدلون نه راځي. تا ته چې په اولني پیره باندې څنګه ویلو چې ستا په دې ځای کې ستا په دې مخ کې تور داغ دی یا تا پوزه توره کړې ده، دا چې په اولنۍ پیره څنګه ویل دي که تا 100 پیرې شیشې کې وکاته نو شیشه داسې نه وي په آخره پیره چې را ګرمه شي چې بیخ دې وځه 500 پیرې مې درته وي پوزه دې سقا ده خو پاک که که نه داسې وایي. په هغه شرافت په انداز په غلي انداز باندې چې اول ځل څنګه ویلي دي په سلامه پیره باندې هم هغه شانې وایي. نو تا کې به هم دا صفت د شیشې چې تا یو سړي له دعوت ورکړه چې داسې مه کوه یا داسې وکړه، سبا له دې بیا دعوت ورکړه چې داسې وکړه، بله ورځ له بیا دعوت ورکړه، په 4مه پیره باندې ویله که ما تا ته ویل نو په 5مه پیره باندې خو د سره سړي زوی نه یې اړو خبره نه منې اړو لګي د من نه چې په بله پیره باندې وایي چې بس زما ستا روانه ما سره به خبرې نه کوي، زما په طرف به نه راځي ستا په طرف به نه راځي. لکه 100 پیرې مې درته وویل 10 پیرې مې درته وویل او په بله پیره که ورته وایي نو څه چل دی که مړ شو نو مخ به مې نه ګوري او ستا به نه ګورم. رویه بدلېږي ورو ورو که نه وایي نه نه شیشې په شانې شه خپله رویه چې څنګه په اولنۍ پیره تا دعوت ورکړلی هم هغه شانې به ستا اخرنۍ دعوت به هم هغسې که ته 100 پیرې دعوت ورکړي خو اخرنۍ دعوت به هم هغه شانې په عاجزۍ په اخلاقو په محبت یوازې پټ د خلکو نه لري. نو الله پاک وایي د خلکو ته دا د پیغمبرانو خاصه ده که تاسو پیغمبرانو څو پیرې دعوت ورکړی دی؟ نوح علیه السلام 950 کاله چې دعوت ورکوه څه محدود کسانو هغو له یې ورکوه. تاسو چېرته په دغه په دعوت کې دا نه دي اورېدلي چې نوح علیه السلام په اولنۍ پیره داسې دعوت ورکړو، په 2مه پیره وله داسې دعوت ورکړو، په 3مه پیره وله داسې دعوت ورکړو، په 4مه پیره چې جذباتو کې راغی، په 5مه پیره باندې چې ټوپک ته لاس کړو چې چلې کړی یې داسې یو دعوت دی یا قوم اعبدوا الله ای زما قومه محبت اظهار وکړو زما قومه د الله بندګي وکړئ د الله بندګي وکړئ واطیعون زما خبره ومنئ. هغو به ورته هغه نه جذبات کول او کنځل او ګټې او ویشته بدې ردې دا به یې ورته وي، لیکن د پیغمبر هم حق په یوه خبره په یو انداز منې په یو انداز منې. نو موږ خپل په دعوت کې تبدیلي نه راولو. الله پاک وایي وصلنا لهم القول بار بار مې دوی ته خپل خبر ولېږو، بار بار مې دوی له دعوت ورکړو. پوهېږه په خبره او دا بار بار اورېدو سره زړه متاثره کېږي، بار بار اورېدو سره څه چل کېږي زړه متاثره کېږي. ته یو سړي پسې د شپې مینت له یو پیره لاړې او نه شو سبا بیا لاړې مینت له او نه شو 3مه پیره باندې بیا لاړې مینت له 4مه پیره چې ته د شپې مینت له ځي هغه به آخر خبره مني که نه به مني که هر څومره سخته مطالبه وي خو هغه یې مني. وایي څو پیرې راغلې څه چل نه کړی اولنۍ پیره که مثال په طور د هغه نه معافي غواړي څه چل کوې ته معافي غواړي یا یو مطالبه یې د هغه نسته او د هغه په وس کې هغه یو پیره ونه منله په 2مه پیره ونه مني 3مه پیره ونه مني 4مه پیره آخر به هغه څه چلو شي مجبوره شي اثر پې وکړي. د دې وجه نه بار بار وینا کې اثر شته. اکثر خلک دا وایي چې ما خپله غاړه ازاده کړله ما خپله غاړه ازاده کړله وینا مې ورته کړې ده. ما تاسو ته دا عرض کړی وم اوس ته هم کوم چې غاړه ازادېده پکې نشته چې څو تا کې ساکته باره کېږي. خپل د بچو باره کې خپل د اولاد باره کې ما خپله غاړه ازاده کړله اوس هغه نه کوي. اوس عاقلان بالغان دي اوس نه کوي اوس به څه چلو کړو. ما خپل وس کړلی خپله غاړه مې ازاده کړله
زنانه وي ما خپله غاړه ځاته کړله منتونه مې ورته کړي دي اوس نه کوي سپین او تور مې ورته جدا کړي دي چې اوس نه مني چې اوس د خپله خوښه ده دی به ځانه قبر کې څه مني ځانه یاد ساتئ په دې خبره باندې نه شو خلاصېدی په دې باندې زموږ غاړه نه ازادېږي تر څو چې موږ کې ساکه تبره کېږي موږ به د خپلې اصلاح سره د بل نور مسلمان د اصلاح کوشش کوو هغه له به دعوت ورکوو هغه پسې به د شپې منت لځو هغه پسې به د ورځې منت لځو د پاره د دې چې الله رضا شي او مال الله په دین استقامت راکړي یو سړی چې دعوت نه ورکوي د په خپله د پولي په سر دی وری د مضبوط نه دی د خپې لا خښې دي تاسو دعوت ورکړل نه دی ورکړی وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ یقینا بار بار موږ دوی کو خبر لعلهم د دې د پاره یتذکرون چې دوی نصیحت واخلي خو نه واخلي اذا تقرر الكلام على السمع تقرر في القلب کله چې بار بار یو خبر غوږونه اوري نو هغه په زړه کې کینی چې بار بار غوږونه یو خبر اوري نو هغه څه چل کیږي هغه په زړه کې کینی الذين كسان آتيناهم الكتاب چې ما ورکړو دوی ته کتاب من قبله مخکې د قرآن نه هم به یؤمنون وی په دې باندې ایمان راوړي چاله چې کتاب ورکړو تورات انجیل هغه کې هغه منصف کسان کوم چې حق منون کیو هغه په دې قرآن باندې ایمان راوړي چې بشک اذا یتلا علیهم کله چولو په دوی باندې ولسته شي په دوی باندې آیاتونه زمونږه قالو وی دوی آمنا به مونږ ایمان راوړل دې په دې لکه عبد الله ابن سلام وغیرہ ډیر صحابه دي انه الحق یقینا دا حق دې من ربنا دا طرفه در رب زمونږه انا كنا من قبله مسلمين من خو مخکې د دینه غاړې خودون کیو مونږ د دینه مخکې مسلمانانو چې کله دا قرآن نازل مونږ په ایمان راوړو ځکه په تورات کې د دې خبرې وي اولئک دا کسان یؤتون اجرهم مرتين دوی ته بدل ورکړي شي د دوی دوه ځلې ډبل داسې کسان چې په مخکې پیغمبر باندې ایمان دی او په دې پیغمبر باندې ایمان راوړي الله پاک دې د بدله د هر عمل ډبل ثواب ورکړي بما صبروا په سبب د صبر د دوی چې دوی په دین حق باندې صبر وکړي ويدرؤون دوی ختمي بالحسنه پنیکي سرا سیئات گناه بل صفت د دوی داده یو دغه صفت ده چې په قران باندې ایمان راوړي دیم صفت داده چې صبر کوي دریم صفت داده چې کله تی ګناه وشي فورا ورپسې نیکی کوي چې ګناه د چانو شي فورا څه چل کوي نیکی کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي واتبع السیئات الحسنه تمحها ته په ګناه پسې فورا نیکی وکا ګناه درنه په غلطي وشو نو فورا څه چلو کا نیکی وکا تمحها د ستاده نیکی به دا ګناه ختم کی ومما رزقناهم ينفقون او بل صفت د دوی داده چې کوم مال مونږ ورکړل دوی له د الله په نوم باندې خرج کړي الله وی ما ول چې کوم مال ورکړل هغه خرج کړي الله اکبر خوب سنت طریقه دا ده کنه چې سره یو د کیږي نو پاو داسه کیو دي شي څنګه ود شي پاو داسه کیو دي شي قره خبردار چې پروتونه مخکې دوه رکعاته مونږ کې په دینیت کې چې دا کزه تهجد لپاره نو دا تهجد په ځای شو او دوی مدا چې تهجد په نیت باندې څملي هر څوک چې څملي په کوم نیت څملي تهجد په نیت چې دا تهجد لپاره سم یوازې نیت نه موبایل هم ځان ته پټین کی چې په دغه ټیم ان شاء الله پاتم او د پاتېدو لپاره د سورې کهف
اخرنی 2 آیتونه دا ډېر زیات خو 2 نه 15 آیتونه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا دې ځناوله تر اخره پورې تاسو کوی او ځان ذهن کې یو ټیم مقرر کی تجربه نه ثابت ته پاغه ټیم به الله پاک وي خي پوهیږئ کنه او کټ چې خېږي نو اول کټ ټک وهي پاک کی صادر دې په لپاس هغه ټک وهي بلستان دې هغه ټک وهي کمبل ټک وهي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کټ ټک وهئ بستر ټک وهئ د دې ټک وهلو فائدہ دا ده چې تان راسته پته نه چې ته څوک راغلی سهار ته پاسېدلی که نه تلی دی اوس د تان راسته په دې کې څوک و څه شی پکې کېدای شي څه منګک ورته تلی کېدای شي څه مار راړم څه شی ورته تلی څه بل څه حیوان زنده سر ورته تلی پته لګي واړه ورته راغلي غني راوړي شیشې بوتلې چې شی پکې ایښې د دې وجه نه اندازون کټ ته خاطر تاسو ګوره څومره ښایسته دین دی زمونږ د حفاظت پکې څومره خیال دی او دا سنت دی موږ به په کوم نیت باندې کوو سنت په نیت باندې کټ ټک وهه کټ ته پټې سترګې داسې مخې ده توره بلستون ده توره کمره ده نم نو ته پکې خپې دې رنګ کړې پته نه څه شی دی پکې پوهېږئ که نه ټک وهه او کټ ته چې خېږي نو بسم الله وایي او خیخ په کټ تاول کی کټ تاول چې شو خېږي خیخ په خېږي دا ګوره تاسو ټول تاسو سوچ وکئ دا عادت نشته مونږ اول کټ ته کوم ځای خېږو کینو بګي کنه دا عام عادت ده حالانکه سنت طریقه ده چې خیخ په کټ تاول خېږي پوهېږئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک ان الله يحب التيامن في كل شيء الله په هر چیز کې ښې طرف خوښوي حتی التنعل والترجل والتکحل که ته پیزار پخپوږی اول ښي که ته ګیره منګځی سر منګځی اول ښي طرف که ته رانجه لګی اول ښي طرف نو خیخ په کټ ته وخېږو کټ کې کینو او خپلې کلمې وظیفې څه ویو په پروت یې هم ویلی شي سملاستې هم کلمې ویلی شي وظیفې خو مونږ تاسو ته معلومې دي چې هغه ویو او که معلومې نه نو هغه معلومې کړو وختن په وختن به هغه ویو په هغې باندې ټایم نه اخلو ستاسو آیت الکرسي آمن الرسولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په چا کې عقل وي نو هغه به د آمن الرسولو نه بغیر اوده نه شي چې لیونی شی نه تر څو پورې که نه نو دی به د آمن الرسولو نه بغیر اوده نه شي هغه کس به اوده کېږي چې هغه کې عقل نه کم عقل لیونی آیت الکرسي ده حفاظت لپاره آخرني 3 سورتونو ما تاسو ته بل اوس طریقه ښولوه په هغه طریقه باندې تبارک الذي ده واقعا د نه پاتې شي د هغه ووایه دغه ټایم کې الف لام میم سجده ده که ماښام ماخستن منځ کې دې ویلي صحیح ده که نه اوس یې ووایه او دې نه علاوه چې کوم اوراد ضعیف دي په خپل ځای باندې به بیا ویو چې 33 بار سبحان الله 33 بار الحمدلله 34 بار الله اکبر دا ویو څملو په کټ کې ښي طرف ته مخ کړو ښي طرف باندې یعنې په ښي ډډه باندې څملو ښي لاس په خپل مخ لاندې کېږدو ګس لاس په خپل ګس ورانه باندې له پاسه کېږدو شروع په دې طریقه خیخ په وغځو لږه اوږده او دا ګس خپه په هغې باندې یو خس باندې را لنډ او مخ زموږ قبلې ته راشي مخ زموږ څه ځای ته راشي قبلې ته که مخ قبلې ته برابر نه راته نو بیا به د دې خبرې کوشش وکړو چې سر د قبلې ته راشي زموږ څملو خو به دغه شانې خو یا به سر قبلې ته راولو یا به مخ قبلې ته راولو مخ به قبلې ته راولو چې سر زموږ شمال ته راشي سپین غر طرف ته دا د پریوتو اول طریقه ده ته په دغه ټایم باندې څو پریوتی شي پرېوځه ستړی شوي بیا ډډه بدل کړه پروا نشته خو اول شروع د خوبه دغسې پکار او خپل وظیفې وایي درود وایي په هغې کې اوده شي د شپې څخه خوب وویني دا تاسو ته هغه طریقې ښیم چې د خوب سنت دی یو ټکی سنت دی
چې دا سنت زموږ په خوله باندې بار بار وویل شي چې بچي ته هم پته ولګي چې سنت دي سنت دي داسې مه کوه دا سنت دي سنت دي د شپې مونږ څه خوب ولیده ښه خوب دی مونږ اعتماد والا سړي ته ویو د یارې خوب دی په هغه ټایم کې اعوذ بالله ویو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا که نور نه ورځي صرف اعوذ بالله ویو او ګس طرف ته تکو داسې خالد ملاړو نه تکو که نه خو د تکلو په انداز باندې ګس طرف ته تکو او ډډه بدل کو ډډه بدل د شپې څه ټایم باندې ویښ شو ډډه دې بدلوله ویښ شو هر ټایم چې یو بجه ده 2 بجې دي 11 دي هر څه چې دي او دغه ټایم کې ویښ شو او یو سړي دا کلمه وویله څلورمه کلمه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير او ورپسې درېمه کلمه وویله کلمه تمجید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم په دې پسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا څه قسم دعا وغوښته هغه قبول ده مانځه ټایم پکې نشته او داسې ټایم پکې نشته دغه کټ کې پروت نو دې باندې خپل عادت جوړ سحر پاسو اول کې اللهم بسمک اموت واحیا پر اوتو کې ویلي او سحر پاسو اولنې خبره زموږه اولنې چې ویښ سترګې موږ الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور دا د پاسې د دعا او فورا لاړ شو غسل خانې ته او د کېدو کې اخرنی کار هم چې کله موږ اودس کوو نو مسواک وکړو نو د کېدو نه مخکې مسواک او پاسېدو پسې فورا اولنی کار زموږ د مسواک چې اودس کوو په هغې کې چلو کوو مسواک وکړو انشاءالله دا طریقې به یادي او د کېږو خو موږ ټول که نه نو که فرض دا که موږ د زناورو په شانې ویده شو چې هم به خوب وشي او که د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سنت طریقه باندې ویده شو نو په دې یو اوده کېدو کې څو سنت راغله ستاسو په خیال د الله به بیا موږ بدې شو څومره محبت به موږ سره وکړي چې زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوږو سنتو باندې دی ویده شو ټوله شپه به زموږ په عبادت کې ولګي څوک چې ماستن موږ د جمع سره وکړي سهار موږ د جمع سره وکړي د شپه ټوله داسې ده لکه دی چې په عبادت کې روڼ کړي الله دې موږ له د عمل توفیق راکړي ولقد وصلنا لهم القول یقینا پرله پسې مې ولېږل دوی ته خبر لعلهم يتذكرون دې دپاره چې دوی نصیحت واخلي الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې ما ورته ورکړی د کتاب من قبله مخکې د دې قرآن نه هم به یؤمنون هغوی په دې باندې ایمان راوړي کله چې ولوستی شي په دوی باندې آیتونه زمونږ دوی وایي چې مونږ ایمان راوړلی په دې باندې او دا حق دی د طرفه د رب زمونږ نه او یقینا مونږ مخکې د دې نه مسلمانانو دغه کسانو ته بدله ورکړی شي 2 پیرې په سبب د صبر د دوی او دفع کوي دوی ګناه لره په نیکۍ باندې او هغه مال چې ما ورکړی دی دوی لا خرج کړي په لارې د الله کې اللهم صل علی محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على محمد